نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. دا سورة الانفال لے لسم سپارہ را او اوم رکو شروع کی گی اتم رکو شروع کیږي او ختم شو. الله سبحانه وتعالى په دې آیاتونو کې فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا او په غلط فهمه کې دي مبتلا نکی هغه کسانو لرا چې کافران دي وقتی طور باندې چې هغه یعنی بازی یوسی یعنی ګمان دې نه کوي هغه خلق چې هغه مخکې لاړ شي یعنی په جنگ کې یا ورته معمولی غونډه فتح حاصله شي یا په دنیاوي کارونو کې هغه مخکې لاړ شي نو وایي چې مونږ په حق یو د دین هغه دا اندازه لګی چې یعنی مونږ په حق یو که مونږ په حق نه وینو مونږ بدلونه ترقی ولې کوله یا موږ د جنگ ولې ګټلو. بعض اوقات داسې راشي چې مسلمانان جنگ بیلی او کافرانو ګټي، بعض اوقات سوچ بلکې عام طور باندې دا کتلی لیدلی شي چې کافرانو سره مال او دولت ډیر زیات وي. نو وای دا شی د هغې په دې باندې نه خوشحالیږي او دی د په غلط فهمه کې په دې ګمان کې نه اچوي چې ګینه موږ د دی نه مخکې یو. انهم لا يعجزون بیا ورپسې الله پاک فرمایي چې یقینا دی به یعنی بالکل به نه یعنی بیلی دا جنگ کلم او کله به هم دی رستو نشي پاتې کېدی د مسلمانانو نه داسې نشي کېدی. کله چې مسلمانان په خپل دین باندې پوره راشي او د الله په حکمونو باندې راشي او د رسول علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې راشي نو په هغه وخت کې بیا الله پاک دی له بریم ورکوي، فتح به ورکوي او بیا به د کافرانو د سربلندي به ختمیږي او د مسلمانانو سربلندي به شروع کیږي. او دا بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر څو صحابو پورې یعنی څومره مسلمانانو چې حکومتونه کړي دي نو تاسو کتلی دي چې الله پاک دا کړي، خو چې کله دی بیا په خپلو کې اختلافات شروع کو او په خپلو کې جنگ جګړې شروع کړي، د خپل یو بل وینې بیول شروع کړ نو الله بیا دی په غضب باندې ککړ کړ او دی هغه فتح او نصرتونه د دی نه واغشتې شو او دی په خپلو کې په یو بل باندې راخته شو. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې واعدوا لهم ما استطعتم او تیارې کوي تاسو د هغې د مقابلې لپاره چې څومره ستاسو طاقت وي. یعنی مثال په طور باندې د یو ملک تاسو سره دشمنی ده او هغه کفار ملک دی نو د هغې د پاره تاسو خپل تیارې هر وخت مضبوط ساتئ. من قوت د قوت طاقت نه بالرباط او هغه تیار کړي شوي الخیل اسونه یعنی د دې دا مراد دی چې په کوم وخت کې د په زړه زمانه کې به د اس چې کوم دی که نه دا د ټولو کې طاقتور شي د دې قوت طاقت چې بچا سره نو هغه به جنگ ګټلو.
د دې لپاره مطلب دا دی چې د دې اس د خوبیان ډېر زیات او رسول الله صلی الله علیه و وسلم یعنی چې چا سره به اسو نو هغه له به دوی سي مال غنیمت ملاوېدو، یو به د هغه خپل ملاوېدو، یو به ورته د اس حصه ملاوېده، دوی سي مال غنیمت به هغه ته ملاوېدو. او د دې د برکت دعا رسول پاک صلی الله علیه و وسلم کړې وه چې څوک د جهاد دپاره او د الله د لارې د سربلندۍ دپاره اس ساتي، د فخر او د غرور دپاره نه ساتي، نو د ده په الله پاک ډېر اعلی مقام هم ورکوي او د دې خاشړه او د دې چې څومره دغه دا په ورځ د قیامت د ده په تله میزان کې به اچولی کېږي او د ده تله میزان به په دې باندې درنېږي، یعنې تر دې پورې فرمایلي دي. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې تیارې کوئ چې څومره ستاسو قوت او طاقت وي یا هغه تیار کړي شوي اسونو نه ترهبون به چې خوفزده کوي په دې سره تاسو عدو الله دا الله دشمنان وعدوکم او ستاسو دشمنان، چې څوک د الله دشمنان دي نه ستاسو دشمنان دي، ځکه چې د الله په منلو سره ستاسو د دشمنان شوي دي. اڅه خو ستاسو رشته دارانو ټول که خیال مو کړی نو مکه معظمه کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم څومره قدر او عزت و چې کله د نبوت دعوه نه وکړي او کله خلک نیکۍ طرف ته نه رابلل او د بدۍ نه منې کول، نو تر هغې پورې خلکو د هغه ډېر عزت کولو، خو چې کله د الله حکم دپاره هغه اواز اوچت کو چې تاسو یو الله ومنئ او الله سره هېڅوک مه شریکوئ، نو ټول خلک یې دشمنان شو. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی هم دا فرمایي چې عدو الله وعدوکم چې د الله دشمنان دي او ستاسو دشمنان دي، وآخرین من دونهم او څه دشمنان داسې دي چې هغه د دې نه علاوه دي لا تعلمونهم چې هغې تاسو نه پیژنئ، الله یعلمهم او الله هغې پیژني. نو هغه څوک دي؟ هغه منافقان دي چې هغه د مسلمانانو په صفونو کې موجودو خو په زړه کې د حسد او بغض او د کینې هغه اور بلیدو او مسلمانانو ته به هر وخت دا کوشش کولو چې یعنې دوی ته تکلیف ور ورسو. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې تاسو هغې نه پیژنئ، هغې زه پیژنم. او بیا الله پاک فرمایي چې وما تنفقوا من شيء في سبيل الله او هر هغه شی چې تاسو خرج کوئ پلار د الله کې یوفى الیکم نو پورا بدله به تاسو ته درکوي الله پاک، وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم ونه شي چې ګینې تاسو له به بدله درنه کړي الله او ستاسو هغه پیسې به ضایع لاړې شي. دا مو وایئ چې زمونږ به پیسې ضایع لاړې شي او دغه به د دې دپاره فرمایي چې یو سړی په جهاد کې یا د الله په لار کې شرکت نشي کولی نو کم از کم مالی مدد هغې سره وکړي. دل الله پاک په مال کې وسعت ورکړي نو دې مالی مدد وکړي او هغې له مطلب دا چې څومره هم د ده نه کېدی شي نو کوشش دا وکړي چې یاره زه خو هسې هم نشم تللی نو چې مالي مدد ورسره وکړم، یعنې هغې دپاره بوټان اخېستل، د هغې دپاره کپړه او پیزار اخېستل، د هغې دپاره اسلحه اخېستل، دا ټول څیزونه په دې کې شامل دي. نو دې دپاره فرمایي چې الله سبحانه وتعالی به تاسو له به چې کوم د الله په لار کې تاسو د الله په نوم باندې ورکوئ نو د هغې به تاسو له پوره اجر الله درکوي او په تاسو به څه ظلم نه کېږي چې ګینې یاره د هغې اجر به تاسو له پوره نه ملایي بلکې ډېر به الله پاک درکوي. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وإن جنحوا للسلم که چېرې دا کافران یعنې جوکاو شي صلح طرف ته، یعنې دی صلح ومني او دی تاسو له راشي چې یاره صلح کوو نو فجنح لها نو تاسو دغه صلح ته اماده شئ، غاړه ورته کېږدئ. دا د الله یو نعمت دی چې تاسو له یې درکو. ولې که دی تاسو سره جنګېږي نو په جنګ کې خو بیا مړي کېږي، څنګه چې مشرانو به وي جنګ کې مړي کېږي نو هغې طرف ته به هم مړي کېږي خو ستاسو طرف ته به هم مړي کېږي، نو مطلب تاسو به هم نقصان کېږي او د هغې به هم نقصان کېږي. نو که چېرې هغوی دا اشتها لري او تاسو باندې صلح څوک پیش کړي او کافر حکومت نو تاسو هغه ومنئ، هغې ته غاړه کېږدئ، خیر دی. داسې مه کوئ چې نه بس خامخا بس په جګړه باندې اصرار وکړئ، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی دي، مفهوم داسې دی چې وایي
وی تاسو د الله پاک نه دشمن سره د جنگېدو خواهش مکوئ چې الله ضرور ما سره دا دشمنو جنگي چې زه د خپل زور پرې وګورم. داسې به نه وایئ. که چېرې بیا وی د الله پاک نه به عافیت طلب کوئ، تاسو د عافیت معامله به د الله پاک نه غواړئ چې الله رحم را باندې وکړي او ته موږ سره مدد وکړي او ته موږ سره دغه وکړي. نو که چېرې بیا په تاسو باندې جنگ یعنی هغوی مسلط کی، نو بیا ثابت قدم اوسئ او بیا صبر کوئ، بیا به تښتئ نه. اول به غواړئ نه د الله نه جنگ کافرانو سره، او که چېرته در باندې کافران مسلط کی جنگ، نو بیا به صبر کوئ او بیا به ثابت قدمه به اوسېږئ. بیا به دا نه چې بیا به تښتئ، بیا به تښتئ نه. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی دا مو فرمایل چې یعنی وایي که چېرې دی په تاسو باندې صلح پیش کړي، نو تاسو به هغې ته غاړه کېږئ. وتوکل علی الله، او په الله باندې توکل او بروسه ساتئ. چې بعضې وخت کې لکه یو دشمن کوم فرضي طور باندې هسې د صلح یو دغه پیش کړي او د هغوی مقصد رستو د هغوی نو مسلمانان دې خطره کې وي چې هسې نه دی چېرته د ځان د تیارولو دپاره او د دغه دپاره دا کار کوي. نو لہذا دغه وایي تاسو په الله باندې توکل وکړئ او بروسه وکړئ، تاسو دې ته غاړه کېږئ او دغه سوچونه مه کوئ چې یاره دی دا تیاری کوي، تاسو خپل تیاری کوئ که نه. مطلب که چېرې ستاسو ته دا یره وي چې یاره دی د تیاري دپاره موږ نه وخت غواړي، نو تاسو خپل تیاری ورسره کوئ، خو لیکن چې صلح هغوی پیش کړه صلح ته بیا غاړه کېږئ. په دې کې به الله پاک ستاسو خیر لیکلي وي او په الله باندې بروسه ساتئ چې الله سبحانه وتعالی دا پای باندې رعب ستاسو واچول او هغوی دې خبرې ته آماده شوه. انه هو السمیع العلیم، بېشکه چې الله سبحانه وتعالی چې دی هغه اورېدونکی دی او خبردار دی د هر یو څیز نه. د هر یو څیز خبر الله ته د مخکې نه دی چې څه به کېږي، خو لیکن د الله باندې به بروسه ساتئ او تاسو به دا خبره منئ. اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي وان یریدو، او که چېرې دی دا اراده لري ان یخدعوک چې تاسو له دوکه درکړي، د دې دوکې دپاره دی دا خبره کوي چې یاره مطلب دا دی صلح وکړئ موږ سره. فان حسبک الله، نو بېشکه کافي دی الله ستاسو دپاره. الله پاک رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ستا دپاره ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله کافي دی، ته په الله باندې بروسه ساته، الله به بیا مدد کوي. هو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين، او الله پاک خو هغه ذات دی چې قوت درکو او مدد در سره وکړو د مؤمنانو په ذریعه سره. ځکه چې الله سبحانه وتعالی د خلقو په زړه کې دا ایمان واچولو چې ایمان یې راوړو، ولې چې په زور باندې خو ته یو قسم نشي مسلمانولی، سر ته جدا که ابوجهل نه سر جدا شو، خو لیکن ایمان یې راونوړو، الله نو غوښتي. نو دلته کې الله پاک د دې احسان ذکر فرمایي چې الله سبحانه وتعالی چې دا څومره خلک مسلمانان شوي دا د الله په نصرت سره شوي دي، د الله په مدد سره شوي، چې الله په د دې په زړونو کې د دین محبت واچولو او د اسلام محبت واچولو او د دې حقانیت د هغوی په زړه او ذهن کې واچولو، نو هغوی دې ته غاړه کېښوه او د پلار نیکه دین یې پرېښو. او بیا الله پاک فرمایي وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، او محبت واچولو په زړونو په منځ د زړونو د دوی کې. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، که چېرې تا نفقه کړې وي، خرچ کړی دی وي هر هغه شی چې په دې ځمکه کې دی ټول، ما الف بین قلوبهم، نو نه به اچولې الفت او محبت په منځ د زړونو د دوی کې تا په دې خبره سره، که تا دا ټول مال او دولت په دې خرچ کړی وي، خو لیکن چې الله نه وي غوښتې، نو تا د دې په زړونو کې د دین محبت نشو اچولی. انه عزیز حکیم، بېشکه چې الله پاک ډېر غالب دی او حکمت والا ذات دی. دا د هغه کار دی چې هغه د یو سړي په زړه کې یو یره واچوي، یو رعب واچوي، یا یو مینه او محبت واچوي د دین،
هغه بیا خلک ګروزونه اخلاصي غوښې ته جدا کوي په تودو شګې اچي په سروټ کو باندې اچي خو لیکن هغه خپل دین نه ناوړي ولی چې الله سبحانه وتعالی د هغه په زړه کې چې کوم دی نو د دین محبت اچولې وي او الله غالب دی هغه قوت او طاقت والا دی حکیم دی او حکمت والم دی چې هغه د حکمت سره الله پاک داغه په حکمتونو بل څوک نه پیږي او هغه په خپيږي اوس الله سبحانه وتعالی بیا فرمایي یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسبک الله استاد پارا کافی دی الله سبحانه وتعالی ومن اتبعک او هغه چا د پارم چې ستا تابعداري کوي ستا د پارم الله کافی دی او د هغه چا د پارا چې کوم ستا تابعداري کوي او تا سره د مسلمانانو طرف ته اشاره ده من المؤمنین د مؤمنانو نا یعنی الله سبحانه وتعالی په دې آیات کې فرمایل چې یعنی د مؤمنانو نه چې څوک ستا تابعداري کوي نو ستا او د هغه د دوارو لپاره الله کافی دی یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرض المؤمنین یعنی تیاروا مومنانو لرا علی القتال د جهاد د پاره ان یکم منکم 20 کچری وی ستاسونا شل کسان صابرون صبر کون کی یغلبون نو غیب غالب راځي 200 په 200 باندې وان یکم منکم 100 او کچری تاسونا کسان سل کسان وی یغلبو الفا نو غیب غالب راځي په زرو باندې من الذین کفروا دعا کسانو نا چې هغه کافران دي بانهم قوم لا يفقهون ځکه چې دا خدا سي یو قوم دی چې دوی ته اس سمجھ بوج نشتا دوی خو د حیواناتو غونتی زندگی تیروي الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي الله سبحانه وتعالی دې زموږ وداناست په خپل درگاه کې قبول او منظور کړي ان شاء الله نور سبق په خیر بیا سار او یا الله په دې باندې مونږ ته عمل نصیب کړي او یا الله کدی کې زموږ نسکبه زیاتې په معنا او په مفهوم کې شي معافیات وکړي مونږ نه کارونه واره تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان یا الله بیماران دي شفایاب کې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کې د چا څه شدي حاجات دي یا الله د خپل دې خزانه ورته پوره کې څوک پس کې سم مصیبت آفتونو کې دغه مصیبتونه آفتونه تلره کې او یا الله څومره مؤمنان مسلمانان چې تر اوسه پورې وفات شوي دي دای د ټول مغفرت وکړي زمونږ آبا او اجداد د ټول نیاګانو نیکانو سره او ټول امت محمدیه صلی الله علیه وسلم او ټول مؤمنان مسلمانانو سره یا الله مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي په آخر کې مدازم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله